داسې به کوم کور وي چې هغه به د جنگ جګړو نه پاک وي. هلته به خامخا چې کوم دی چې چپخریش راځي، یا به د ښځې او د خاوند په منځ کې راځي، یا به د بچو د مور پلار په منځ کې راځي، یا به د دوه ښځو په منځ کې راځي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام د کور نه چېرته پاک کور شته؟ د هغې نه چېرته لوی عظیم الشان کور شته؟ د هغه افرادو نه په انسانانو چېرته اوچت افراد شته؟ نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها د خپل لور کور ته راغلو او یې کتل چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خفه ناسته ده. تپوس یې ترې وکړو چې ای فاطمې ولې څه مسله ده؟ نو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ای د الله رسوله، حضرت علي را سره جنګ وکړو او رانه خفه ووتو، د کور نه بهر لاړو. وي چېرته لاړو؟ ما ته څه پته دی د الله رسوله چېرته به تللي وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورپسې بهر ووتو لاړو. وی کتل چې نبی علیه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی کتل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې په خاورو باندې وده دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ډېرې مینې نه وویل ابو تراب قم، یا ابا تراب قم، ای خاورو والا، ای د خاورو پلاره ودرېږه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ودرېدو او نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته راوستو. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها هم راغوښته، دواړه کینول او نبی علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې کینولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاس خپل لاس مبارک لاندې کو، بیا به کې د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها لاس کې خو، بیا به چې کوم دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنها لاس کې خو او د هغې نه باندې خپل لاس مبارک کې خو او بیا وفرمایل دواړو ته وي تاسو ووایئ چې زموږ د دواړو په منځ کې صلح وشوه. دا یو حقیقي پلارو، دا د دواړو جهانو سردارو. دا قدمو ستا بشان پلاران وی که نه دي؟ نو اول به چې کوم دی زوم بې عزته کړی وي، زوم ته به خبرې کړې وي او خپل لور به ترېنه کور ته بوتلی وي چې زما لور ستا په کور کې ولې خفه ده. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام د دواړو په منځ کې صلح وکړه او تپوس یې ترېنه ونه کړو چې دا جنګ پسه شوی او ولې شوی، ولې چې خبرې به بیا را تازه کېږي. نو زما محترمو د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې ډېره لویه مینه پکار ده. دا رشته انتهایي نازکه رشته ده. ګورئ چې تاسو سوچ وکړئ که نه چې دا رشته دا په یو خبرې سره خپلېږي. انسان چې کله یو ځل ووایي چې ما ته قبوله ده او ووایي چې ما ته قبول دی، بس دا رشته جوړه شوه، دا نکاح وشوه. دا مو نکاحګانو له اکثر ځو که نه، نو موږ ته شعر تاسو دا 3 ځل ولې نه وایئ چې یاره قبول ہے و قبول ہے و قبوله ده درته و قبوله ده. نو 3 ځل بیا ضروري نه دي، بس یو ځل هغې ویل چې قبوله ده ماته او جینۍ ویل چې ماته قبول دی، بس نکاح وشوه. دا دومره نازکه رشته ده چې په یو خبره باندې دا رشته جوړیږي او په یو خبره باندې ماتیږي. 3 جدهن جد وهزلهن جد، چې 3 شیونه دا سیریز انتهایی سیریز دی. النکاح والعتاق والطلاق، یو نکاح، یو طلاق او یو عتاق. یعنی که غلام ته دی ویل چې ته آزاد، بس آزاد شو. هغه ته که بیا ډېر مې چې ما نه غلطي وشو، ما نه چې کوم دی دا وشو، نو بیا ستا د غلطۍ تلافي پکې نشته دی. که یو ځل ښځې ته وویل چې طلاقه، بس طلاق واقع شو. یو ځل دی ښځې ته وویل چې ته زما قبول یې، هغې ویل چې زما قبول یې، بس نکاح وشوه. دا دومره نازکه رشته ده. لیکن الله پاک د دې رشتې د ساتلو دپاره الله پاک په قرآن کې بېشمار آیتونه نازل کړي دي. د خور او د رور حق دی هغې بیان کړی دی، د مور او د زوی حق دی هغې بیان کړی دی، د پلار او د زوی حق دی هغې بیان کړی دی. دغه شان د رشته دارانو حقوق بیان کړي دي، خو ټولو نه زیات حقوق الله جل شانه په قرآن کې دا د ښځې او د خاوند په باره کې نازل کړي دي او بیان کړي دي چې په دې طریقه باندې به تاسو خپل وخت تېروئ. سړو ته هم ارشاد فرمایي وعاشروهن بالمعروف، چې تاسو ښځو سره ښه ګذران کوئ، هغې سره ښه زندګي تېروئ. او ښځو ته هم ویلي دي، فرمایلي دي چې تاسو د سړو خیال ساتئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کومه ښځې ته خاوند آواز وکړي د شپې او دغه ښځه ولله را نشي، نو ټوله شپه په دې ښځه باندې د الله لعنت ورېږي. نو ښځې سره د سړي حق دا متعلق کړی دی او سړي سره د ښځې حق متعلق کړی دی. د دواړو یو بل سره حقوق ریلیټډ دي. الله پاک دواړو له مقام ورکړی دی. ګوروي که چېرته یوه ښځه د ماشوم په پیدایش په وخت کې وفات شي، دې له الله پاک د شهادت مرتبه ورکوي. صحیح ده جی؟
الله دې موږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.